بیان د هغوی الفاظ د هغوی اصطلاح دا ستاسو په علم کې هم ده چې یو ډېر نراله انداز دی او ډېر د یو فهم او ډېر په اسانۍ باندې ډاکټر صاحب چې کوم خپل بیان کې دا مونږ ټولو له پکار دا دی چې دا مونږ په غور باندې په سوچ باندې په شوق باندې په جذبه باندې دا الفاظ او دا خبرې دا مونږ واورو او په هغې باندې بیا مونږ د عمل کولو کوشش هم پکار دی. زه بلا تاخیر محترم جناب ډاکټر فضل اعظم صاحب ته درخواست کوم چې هغوی راشي او مونږ او تاسو ته د قرآن او د ساینس په موضوع باندې د خپلو خیالاتو اظهار وفرمایي. محترم جناب ډاکټر فضل اعظم صاحب. ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. رواه البخاري. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نن زمونږه موضوع کې یو د قرآن او بل د ساینس. وایي چې د قرآن د پوهېدو دپاره دوه څیزونه ډېر ضروري دي. یو دا چې ته په عربۍ پوهېږې. که ته په عربۍ نه پوهېدې او تا تفسیرونه هسې کتل نو ستا د خطا کېدو چانسز ډېر دي. دویم دا چې ستا سره د کائنات علم وي. کائنات علم مطلب دا چې ته په ساینس او په ټکنالوژي باندې سترګه ستا کولاوي په هغې باندې ته پوهېږې. نو د قرآن په صورت آل عمران کې دوه حیثیته بیان کړي. هذا بیان للناس. د عامو خلقو دپاره دا ګورئ ایکسپلینیشن دی. هر سړی به دا یو کنفیوز معامله په اسانه په قرآن کې ایکسپلین کیږي عامو خلقو دپاره. و موعظة و هدى للمتقین. او د متقیانو دپاره هدایت دی. د هدایت دپاره تقوا ضروري ده. البته دا تا ته یو ټاپک په اسانه ایکسپلین کولی شي او ستا کنفیوژن په اسانه لرې کولی شي عامو خلقو دپاره. چې ته په ساینسي معاملو کې چرته کې کنفیوز شي یا یو ساینسي ایجاد تا ته مخې له راشي نو قرآن یا حدیث په یو خاص ټکي کې هغه ایکسپلین کړی خو ستا به ورته فکر نه وي. لکه مونږ مخکې دلته به مولانا اسماعیل صاحب راته درس به یې کوو په دې سواړی کې. نو هغه یو ځل خلقو د ټي بي یو پروګرام لګولی او په هغې ټي بي کې دی چې ټي بي په دې خورېږي په دې خورېږي بیکټیریا داسې ده او ته به ټوکاڼې چې توکې او ټوخېږې نو خولې ته به څه شیک دی او خپل سپوټم به ټیسټ کې. آخري تقریر د هغه هغه چې ما هغې ته وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو بې ځایه مه توکئ او چې څوک بې ځایه وتوکي نو فکفارتها دفنها. د دې توکلو به اوس کفاره ورکئ. یعنې غلط کار دی وکړو پیغمبر ویلي او د دې کفاره څه ده دا دفن کول دي. یعنې په دې خاورې اچول دي. دا ټولو منتظمینو ورته ویې مونږ چې کومې خبرې دا دومره ډېر چې وکړې هغه تا په یو حدیث کې راجمع کړې. نو د حدیث او د قرآن دا یو فایده ده چې هغه به تا ته یو غټه نظریه په یو لږ ساعت کې مخې ته کي. نه د کومو خلقو چې دواړه سترګې کولاوي زمونږ سره دوه سترګې دي. یو د وحی علم دی چې هغې ته قرآن او حدیث وایي او یو کسبي علم دی چې هغې ته ساینس او ټکنالوژي وایي.
دا دواړه یو بل سپورټ کوي، دا د یو بل امداد کوي. قرآن ډیر مضبوط کتاب دی. زموږ د پاکستان یو سکالر دی، اوس نن سبا بیرون ملک ته نابل ورځې په فیسبوک ما کتنه په یو پروګرام کې د هغه نه چا تپوس وکړو، وی چې ہم کیسے یہ بات تسلیم کریں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہم کیسے تسلیم کریں؟ ناغور ته بیکاز اٹ سٹینڈز فار the last 1500 years. دا د خدای کتاب ذکر ہے چې په 1300-1500 سال کې تر اوسه پورې یو ټکی ردی چا غلط نه دی ثابت کړي، او د حالاتو مقابله په هر وخت کې کوي. او دا صرف د خدای کلام کولی شي، بل څوک نشي کولی. وی ګوره د نن 100 کاله مخکې د پولیټیکل ساينس کتاب ته راواله چې هغه 100 کاله مخکې پرنټ شوی، پاکې به اوس 100 کاله پس ډېر شی غلطۍ ته راوکاږي چې د پولیټیکل ساينس د ماهر دا خبره غلطه وه، دا خبره غلطه وه، دا وه. بلکې هغه وی چې زمونږ د بر صغیر د ټولو نه غټه سرمایه علامه ډاکټر محمد اقبال رحمت الله علیه، خو هغه چې کوم خطبات ویلي دي هغې تقریبا 150 یا 200 ساله کېږي، ځکه په 1800 کې هغه ویلې وي. اوس هم په هغې کې ډېر شی خبرې غلطې دي، جبکې قرآن 1500 سال پهلے راغلی دی او تر اوسه غلط ثابت نشو. او کومو خلقو چې کومې خبرې اوس ایجاد کړي دي هغه پخوا ویلي. لکه مثال په طور وایي چې په 19وې صدۍ کې اوس دا چې دا 20وه صدي ده، نو چې دا 2000 شروع شي 20، نو هغې نه پس به بیا 21وه صدي شروع شي. نو 19وې صدۍ په ابتدا کې 1905 یا 1860 1870 په دې کې دا پته لګېدلې وه چې انسان څنګه جوړېږي، ساینسي طور دا پته لګېدلې وه. او ساینسي طور د بیالوجي دا ډیفینیشن دی چې د مرد یو سپرم د ښځې د یو اوم سره میلاو شي او هغه فرټیلایزیشن وشي، د هغې نه زایګوټ جوړ شي، زایګوټ ډیولپمنټ کیږي او د هغې نه پس بیا ماشوم جوړ شي، هغې ته انټینیټل، بیا نیونیټ ورته وایي، نیونیټ نه بیا چایلډ شي، د چایلډ نه بیا ایډولسنټ شي او بیا ایډلټ شي، بیا بوډا شي. دا اوسنۍ نظریه ده. وی دا خو تا اوس ایجاد کړه که نه؟ او وی قرآن آج سے 1500 سال پہلے راغلی و، او په هغې کې لیکلي وو انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. موږ انسان د یو نطفې نه د ډراپ نه پیدا کړی دی. دا ډراپ سنگل نه دی، امشاجن دا مکس دی، ان فرام مدر اینڈ فادر د دواړو قطرې مکس شوي دي. نبتلیه وی وانٹ ټو ټیسټ اټ، موږ دا ټیسټ کوو. فجعلناه سمیعا بصیرا، دې نه داسې وړوکی پیدا کوو چې هغه بیا غوږي او اوري، نو ځکه ورته موږ بانګ وایو. دا ماشوم چې پیدا شي موږ ته بانګ وایو، دا ځکه چې دی په سیلولر لیول باندې د توحید ناره ورته موږ انټر کوو چې اشهد ان لا اله الا الله. او بصیره دی په خپلې مور پسې په رڼا پسې ګوري یو خوا بل خوا، او بیا دی ډیولپ کیږي او بیا ورسره علمي. د دې نه پته لګي چې 1500 سال پهلے چې کومه نظریه کوم شخصیت پیش کړې وه، هغې سړي سبق نه ویلی. محمد صلی الله علیه وسلم هغه یونیورسټۍ کالج ته نه وتلی، هغه تور ټکی نه وي زده کړی، هغه خپل دستخط نشو کولی. نو دومره جوړه خبره هغه د کوم ځای نه وکړه؟ د دې نه پته لګي چې دا د الله کلام دی او دا دومره مضبوط کلام دی چې 1500 years back 1500 سال پہلے چې تا اوس کومه نظریه په مایکروسکوپ په ډایسیکشن باندې ایجاد کړه، هغه مخکې هغه ویلې وه. نو ځکه هغې سکالر وي بیکاز اٹ سټینډز فار د لاست 1500 years، تر اوسه چا غلطه ثابته نه کړه. د دې وجې نه دا فیور کوي چې قرآن د الله کتاب دی، اوس ته چې کوم ساینسي تحقیقات کې دا به دغه فیور کړي، نو ته به ښه خوشحاله شي چې شکر دی چې زه مسلمان ما او قرآن منم. او کوم خلق چې قرآن نه مني هغې هم دې ایکسپلینیشن تاریان دي. کم سړی چې بدقسمت او هغه ته فایده وانغسته ابو جهل، ځکه ابو جهل هم د قرآن نه دومره متاثره و او هغه حیران چې دا سړی دا کلام کم ځای پیش کوي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې کلام وی او به تهجد کې مونځ کوم، دی به ورته پټ ولاړو، ادي چې به یو بل ولیدو نو یو بل ته به آل مه وایه. د هغه په مقابله کې حضرت عمر صاحب ته چونکې رسول الله دعا کړې وه چې خدای یو په عمرینو کې مسلمان کې، نو هغه چې د خپلې خور نه آیاتونه واورېدل نو په هغه یې اثر وکړو
او هغه آیاتونه سو طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. دا آیاتونه ما تا اور ما تا دور اثر نه کوي چونکه حضرت عمر عربي پیجندا نو باغه اثر کو نه خپل خورته مال دا سپاره راکاغه ویني در کوم ته پلیته هغه وی راکې به هغه وی تر خطاب زوی خزم د خطاب لورم لاول بلان به او دس پکې کلمه به وای الو بدل دا در کو وی دغم کوم خورای کا نو باغه اثر کو. او بل طرف ته یو ډاکټر صاحب چې پاغه بیا اثر په دې ورستو ورځو کې کله شاه فیصل دور چو مورس بوکای فرانسیسی ډاکټر دی ساينسدان دی په ساينس او په ټیکنالوژي په میډیکل پويږي د شاه فیصل علاج لته دی په ریاض کې په هوټل کې سټے دا او الته کې هغه چونکه ویټ کوي چې د شاده طرف نه سوخ پیغام را دي چې راشه جی چیک اپ لا نو په الماری کې ورته قرآن مجید ملاویږي او په قرآن مجید کې هغه د آیاتونه راښکاره کوي او په هغې کې هغه د فرانسیسي یا د انګلیش ترجمه ده هغه ریانېږي چېرې داسې چل دی. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. ګوره دا یو نظریه پیش کوي قرآن منګه انسان د خټې نه پیدا کړی دی ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین بیا را دغې خټې نه منګه ساس کې نو اساس کې بیا په یو مضبوط ځای کې منګ ساتلی دی نو ثم جعلنا النطفه علقه نو بیا د ساس کې نه منګه ټوکړه راخ کړې ده نو فخلقنا العلقه مضغه نو بیا هغې کې موږ ډیولپمنټ کړی دی نو هغې علقې نه موږ مضغه کرچې راخ کړی دی نو فخلقنا المضغه عظاما نو بیا موږ د دې نه بون یا اډوکې راخ کړی دی نو فکسونا العظام لحما نو بیا موږ غوښه هغې ته اچولې ده نو ثم انشأناه خلقا آخر بیا په ده کې موږ انسانیت نه نیستلی دی. هغه وی دا خو عجیبه خبره ده دا خو الو ممکنه ده چې دغه سړي دا چا چې دا کتاب پیش کړی او هغه مایکروسکوپیک ډایسیکشن کړی هغه یوټیرس کتلی هغه فرټیلایزیشن سټیجز کتلی which is impossible 1500 سال پہلے د دیو جن مورس بوکای وی چې دا د الله کلام دی د انساني کلام نشي کېږي. نو قرآن د ساينس سره دومره رابطه ده چې ته کله ساينس وای او ته د قرآن آیاتونه وای کته ساينس وای د قرآن نه به خبره بد قسمت ہے اګه ته قرآن وای او د ساينس نه به خبره ته به صحیح نه پوهیږي ستاسو انت لا پورا نه دیتله. هغه سړی او ډاکټر سے واغم پال ګری هغه په دریاب کې ډاکټرونو چې کله په دریابي جهازونو کې ډاکټرین د هغې غریب چوټې نه وي هغې غریب لیکلی دی میری زندگی ماں اور سما کے درمیان گزر رہی تھی. ماں اوبو ته وایي نو اوبه وې دلته چې بره به مې کتل نه اسمان نور خو څه ښکارېدل نه هلته کله کله به راته چوټي میلاو شوه نو ما په دریابي جهاز کې یو کتاب وموندو نو ما چې وکتو ناقرآن د سوره نور د آیاتونه چې ما وکتل نو زاریان شوم ځکه چې کتاب وي دا به چا لیکلی د هر کتاب به مصنفي ما وی چېرې دا به چا لیکلی نو چې کله دا آیاتونه ما ولیدل که نه نو زاریان شومه زما تفسیره دا وه چې د دې رائٹر چې دی وہ سمندروں کا بلیغ ترین ماہر ہے غالباً اس نے ساری زندگی سمندروں میں گزاری ہے ځکه دی چې دا کم پکچر پیش کوي کم سین دا خو صرف زه پیژنم چې صرف اسمان دی او اوبه دی ما پکې ټول وخت تیر کو عام سړی خو په دې نه پوهېږي او هغه آیاتونه دا او کظلمات فی بحر لجی یا پشان د هغې تیرو په هغې دریاب کې چې جوري یغشاه موج من فوقه موج چې یو موج د بل د موج د پاسه ومن فوقه سحاب د پاسه پې وریځي په دریاب کې واقع هم دغه پکچرو بیا ورته څه وایي اذا اخرج یده لم یکد یراها تیاره دومره ډېرې چې که سړی خپل لاس راوباسي نو یې نه نو چې کله دا آیاتونه ما وکتل نو وایي ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور خدای چې چاله رڼا ورنکړه هغه بې رڼا پاتې شي. زما تفسیره دا وایي ما ته چې نه د دې رایټر چې دی که نه هغه را سره دریاب لیدلی نه دی هغه د سره په سکول او کالج کې سبق ویلی نه دی نه مې چې بیا دا
نو بیا به ما سوچ کوم غالبا دا الهی کلام دی دا انسانی کلام نشي کېدی د دې وجنه قرآن خپل یو چیلنج چې کوم ورکړو تر اوسه قائم دی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تدي توایا کدین دیواز دینا کپیریان وسره ملګری شي او چې موږ دې قرآن جوړو نشي جوړولای لکه کوس فرض کته وای چې ټرمپ ته کوم مقام ملاو شي ایر ته قرآن جوړ کا کوشش کوي خو نه شي جوړولای د روس بادشاہ ته کته وای چې و جوړ کا غي نشي جوړولای پوخایم نشي جوړولای اوسم نشي جوړولای یو بیوقوفه سړی واغه زه جوړوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه چې بتل پاغه وخت کې نو ټوکې به په پیغمبر پورې کولې مسلمه کذاب وته وای د خپل پیغمبري داوا کړي وا په پد وحی کېږي نو په مام وحی کېږي نا او عمرو بن العاص یو صحابي دی نو ته میلاو شو ناغه ته لکه پستاسو په نایک یا استاسو په یار باندې نن سبا سوا هرا غلی ټوکه پورې اوس کوي هغه ته خو بیادو هغه وی نو یو صورت نازل شوی دی وسه دی والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا ګوره آیاتونه وته وی هم د بلا بچو هغه دې څه په مام نازل شوی اوس وته ګوره به پتا سره نازل شوی ما ته وای کنه وزیر توام کنه نو وی یا وبر دا وزیر هغه په جواب کې وی ما باندې یا وبر معنی څه ده ای پیشو نبی او تاسو وای اوس ډیر هغه پشان د سورته عصر پشان آیاتونه جوړول غواړي نه وای وزنانه وصدر ستا خود وغوګونه دی یو دی سینه دا هغه ته یې راخو ډیر به کو پښې ته ما د خپل کلام دی سبجیکټ تو ګورا او زما د هغه ته وګورا زما په پیغمبر چې کوم راغله اسه مړاړه مستړې کو نه شي کولای جو شي نه شي کولای یو غلې شه د دې وجنه زمونږ دا دعوه ده چې قرآن واحد کتاب دی چې فار د لاست 1500 years او ساينس او ټیکنالوژي واحد مضمون دی چې زمونږ شی سپورټ کوي او قرآن هغه سپورټ کوي د دې وجنه مورس بوکای پال ګری هغه ته خدای هدایت نصیب کو او مسلمه کذاب یا ابو جهل ته نصیب نشو بلکې څنګه زموږ د اسلام په تاریخ کې ټول قیمتي سړی چې تیر شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیف الله ویلو خالد ابن ولید د خپل پلار چې هغه تم نو نصیب شوی ولید ابن مغیره هغه چې کله قرآن واوریدو نو هغه د ټیسټ محسوس کو ځکه د ټیسټ محسوسولو د پاره څه ضروري ده عربي ضروري ده ما ویلو کنه یو عربي او یو د کائنات علم چې تاسو سره انتبه د قرآن نبی اخوان والے نو دا هغه سره خو عربي وا نو چې کله ولید ابن مغیره قرآن واورید نو خپل کمنټس په کول تاسو په فیسبوک ګوره کوي کمنټس په ور کړل وې دوره کمنټس په رالل نو په ورځو کې کمنټس او هغه کمنټس په ډیر مزیدارو ناغه وای چون کې د عربو کې دوه خوبې وي یو دی رښتینی ډیرو یو دی نران ډیرو د یاره پکې چرته نه وا یو دروغ به نه وي ډیر کم کسان په کې دروغ جنو لکه مسلمه کذاب نو ولید ابن مغیره وی والله ان له حلاوه زماره په خدای قسمی په دې قران کې خو خوږواله ده وان علیه لتلاوه او د دې د پاسه خو یو ډیر خیستواله ده وان اعلاه لمثمره دا قران د پاسه ثمربار ده میوه ور کوي وان اسفله لمغدق او د لاندې خود دې خوږه چی نه ده وانه يعلو وما يعلى عليه او دې به ترقی کوي او دې به فتح مومه په دسو فتح نشمونده او بیا وی وما يقول هذا بشر دا انساني کلام نشي کېده ته دیو جره چې په دې قران باندې الله ډیر مین دی او رسول الله په ډیر مینو الله دې پورا ډیفینیشن موږ ته کو تاسو خبره چې دا قران سره نو کو ته قران نه پیژنې نو د الله په الفاظو کې کوئی پیژندل غواړي نه سبا و انه لتنزيل من رب العالمين وانه لتنزيل رب العالمين دا قران غره الله را لګل دی ښا بیا وته سوې وان نزل به الروح الامين جبريل پتروي راوړی دی ښا بیا د سوې چرته راوړې علی قلبک پیغمبر استا پسړې راوړې دې لتكونا من المنذرین چې ته خلق ته وارنینګ ورکې خو غره یاد ساته بلسان عربی مبین دا په عربی کې دې عربي زده کول ضروری دي
نه چونکې عربي زده کول ضروري دی وجه نه د قرآن په باره کې دا مسله ده چې کوم یو ویل کې دا فتوا ده چې کومو خلقو په اردو یا په انګریزي کې قرآن ولیکو او عربي ټکي او عربي آیاتونه ورسره ونه لیکل او دا یې اګنور کړل د دې کتاب اخیستل او خرڅول حرام دي. لکه یو سړی وایي که نه بسم الله الرحمن الرحیم او بل سړی وایي نو شروع کوم په نوم د الله سره چې بخونکی مهربانه دی دله بسم الله الرحمن الرحیم هغه ضرورت پوره نه کو دا عربي به ستا د خولې نه خیږي. دې وجې نه تجوید لازم دی. وایي کم امام استاذ او کم حفیظ صاحب چې تجوید نه کړی د هغه تنخواه حرام ده ځکه د دې الفاظ قیمتي دي څنګه چې معنی قیمتي ده داسې د قرآن الفاظ قیمتي دي. دی وجه نه چې کم خلق د قرآن وی نو هغه به څه وی یتلونه حق تلاوته داسې به وی لکه څنګه چې دا ویل پکار دي. نو د دې الفاظ به ټیک ټیک وی دې ته تجوید وی او د دې الفاظ دومره قیمتي دي چې که په معنی پوهېږې که نه پوهېږې خو تا ته په یو ټکي لس نیکۍ میلوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مثال ورکړی و په یو حرف باندې لس نیکۍ دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې لپاره د کوم حرف یا د کوم لفظ انتخاب کړی هغه څه الف لام میم. نو حضرت سوی الف حرف لام حرف میم حرف الفم حرف ته میمم حرف ته لام حرف ته نو الف لام میم شو کنه. او تاسو کې چې چا په جمعاتونو کې ترجمه کړي موږ خو چې کول زموږ استادانو موږ ته الف لام میم ترجمه څه کوله به خدای پوهیږي په معنا دی حروف د دې مطلب چې په کوم شي په معنا نشته دا غي دومره ثواب دی. د دې وجه نه الفاظ د قرآن دومره قیمتي دي څومره چې معنا د قرآن قیمتي ده. نو د دې الفاظ به ته ټیک ټیک وای او صحیح به وای. وی دا دومره قیمتي عمل دی چې دا حفیظ صاحب چې لیږي که نه یا دا قاري صاحب چې دا قاري صاحب نه دی لیږیا دا صرف خوله د ده ده او اواز او وینا د خدای ده. نو مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه لپاره هارمونیم مثال دغه مثال پیش کړی پخوا غالبا هغه ریکارډي باجې به وي هارمونیم شاید چې هغې ته وایي. نو لکه د حفیظ صاحب هارمونیم دی خو ما تا نن په هغه ورځ کې شاید چې کیسټ یې نه وي ما تا به ورته کیسټ ووایو چې حفیظ صاحب په حقیقت کې د الله کیسټ دی الله پکې لګي. نو دا چې دی دا الله وایي خو د الفاظ د دي ځکه په دې کې بعضې الفاظ داسې چې حفیظ صاحب دا جرأت نشي کولی چې دا الفاظ ووایي. مثال په طور انني انا الله لا اله الا انا زه خدای یما. نو حفیظ صاحب دا ویلی زه خدای یما دې نه دا پته ولګېده چې دا الفاظ د الله دي دا کلام د الله دی صرف ژبه د حفیظ صاحب ده. لکه څنګه اوس موږ دا ریکارډینګ کوو نو دا چې په دې کې کوم کیسټ کې کوم الفاظ دي دا به زمای نو د حفیظ صاحب په حقیقت کې د الله کیسټ دی او دی غږېږي او ما ته ورته غوږ یې وایي غوږ ورته څه کې وایي خدای ورته غوږ دی. نو قرآن دومره برکتي کتاب دی که نه چې خدای ورته غوږ یې او دا الفاظ دي د بخاري دې ته لغوه کې دی ما اذن الله لشیء خدای یو شي ته دومره غوږ نږدي ما اذن لنبي څومره چې په غور سره هغې نبي ته غوږ دی حسن الصوت چې आवाज یې خوږي. اللہ کسی چیز کو اتنا کان لگا کے نہیں سنتا جتنا کہ اس نبی کی تلاوت کو سنتا ہے جس کا اچھا آواز ہو جس کے اچھی آواز ہو. د دې وجې نه چې حافظ صاحب کله تلاوت کوي که نه ختم کوي دی خدای ته اورئ او چې کله د ده پړه کې دا راغله چې خدای ما ته غوږ ایښی دی بیا به دی ډېر سنجیده بیا به سیریسي. او بیا بله د خفګان خبره پکې دا ده چې که فرض که تعلق ساینس او ټیکنالوژي درځي او قرآن نه درځي او ته د غزالي سکولې او زه ډاکټر صاحب یم او دا پرنسپل صاحب دی او د قیامت په ورځ باندې خدای پاک پیغمبر د خولې نه دا خبره وباسي نو بیا به دا ډېره د خفګان خبره شي. وقال الرسولو پیغمبر به وایي یا ربي ای زما ربه ان قومي زما دی قوم د قومي په ځای کې چې دی ډاکټر صاحب دی پرنسپل صاحب دی قاری صاحب د غزالی سکول دی لکانو اتخذو هذا القرآن محجورا قرآن پرېښی او هر څه ورته یادو په قرآن نه کوي دا بیا ډېره خفګان چې کله ته هر وخت ځان ته رایادې د دې وجې نه قرآن تا ته ساینټیفیک چې کومې خبرې ښیي او ته ورته به حیران شي. مثال په طور ساینسي ایجاد څه دی ته څه وایې چې دا دنیا سره جوړه شوې ده یوه دا ده چې دا دنیا په خپله جوړه شوې ده په خپله به یي وایي مړه دا خو عقل نه دي. وی څنګه عقل نه لي ویا خو زما هغه امام ابو حنیفه له چې هغه سړي رالل او هغو سره مذاکرات کول نو هغه وی چې لیټ شوې چې ته لیټ شوې هغه وی چې یاره ځکه لیټ شوم چې کښتۍ ونه
نو بیا څنګه رالی نو بیا یو دغه ونه وه د هغې نه د لرګي را کټ شو بیا هغه یو بل سره یو ځای شو بیا ترې کښتۍ جوړه شوه او بیا پکې زه کېناستم رالم هغوی دې څاروي ته وګوره دا اوس په خپله لرګي را کوزېږي په خپله کښتۍ جوړېږي وایي چې دا نه جوړېږي دومره کائنات په خپله څنګه جوړ شو په خپله خو نه کېږي نو بیا وایي چې دا جوړ شوی دی پیدا شوی دی خو دا به همیشه هغه وایي ستا فزیکس د دې خلاف دی فزیکس څنګه خلاف دی وایي ترمو ډاینامیکس یو نظریه ده او هغه دا ده چې کوم څیزونه چې د هغې حرارت دی یو وخت به دا حرارت ختمیږي ترموډاینامیکس کوم دغه چې دی پوینټ اف ویو چې دی کومه تیوري چې ده هغه دا وایي چې کوم شی حرکت کوي دا حرکت به ختمیږي پخوا به زمونږ مرچوڼه وه که نه نو مرچوڼه کې به مونږ ګټه اچولې وه داسې به چورلوله دا موجوده وخت کې شاید چې نه نو بیا به څه چل کوي داسې چورلې نو رسۍ به وشلېږي نو دغه شانتې دا رسۍ وشلېږي نو هر شی چې په تربو ډاینامیک په حرکت کې دی یو وخت به دا حرکت ختمیږي او چې حرکت ختم شي او دا حرارت به هم ختمیږي نو حرارت په سورج کې ډېر دی نو یہ سورج دہکتا ہوا سورج دمکتا ہوا سورج یہ ایک دن مات پڑ جائے گا دا دا ترمو ڈائنامکس نظریہ دا اور جب مات پڑ جائے گا تو قیامت آ جائے گی الکه دا خو د عجیبه خبره وکړه وې زموږ د ځمکه سره دا ګرځي نه چا پیرا وی چې دا ګرځي نو یو پیره به د دې دا پوټنشل ختمیږي نه چې ختم شي دا به ارتا وشي چې ارتا وشي نو ټوټې ټوټې به شي او هغې ته به قیامت وایي وی راشه که نه 18مه سپاره ده غالبا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة مورزون د خلقو د حساب کتاب ورځ را روانه ده او مرچوڼه دي چلی او دی پکې ګرځي خو دی په غافله دي نو دې وجې نه زما ستا هره نظریه چې دا نظام چا پیدا کړی دی یو خالق دی همیشه به نه یو وخت ابتدا وه یو وخت به انتهای او دا ما ته قرآن ویلو وی دا چې پیدا کړل که نه نو د هغې نه پته کې دا ډېر زیات حکیم ذات دی وی څنګه وی ته چې په دې ځمکه یې دا تاسو ته ګورئ دا د ځمکې نشان دی دا د ځمکې نقشه ده دا څنګه ده this is suspended زمونږ دا ځمکه د شیشې د پاسه پرته نه ده دا سسپینډ ده داسې ځوړنده ده لکه زه هم زه په دې ځای ناست یم ښکته ځای په بل ځای په بل شي د پاسه پروت وي په اخر کې وایي اخر کې بسئ پخوا به موږ څه وي چې یو غویی دی هغه په دوو ښکرو ده نو چې کله یو ښکر یې ستړی شي نو بل ته یې نو څه چلو شي زلزله راشي ټول خلق پورې خاندي نه یا څه ګډې وډې وایي وی چې دا نہیں پہ انجیل کی دی کہ ہم نے زمین کو معلق رکھا ہے سسپینڈ رکھا ہے دا انجیل الفاظ دی کہ زمین انجیل میں آیا ہے اس نے زمین کو بغیر کسی سہارے کے معلق رکھا ہے نو دا زما په قرآن کې نه زما د قرآن نه مخکې چې کوم آسماني کتاب و انجیل پای کې دا لیکلو چې دا معلق ده نو دا معلق ده که نه اوس ټول ساینسدانان په دې ګواه دي چې دا معلق ده څه شي راګیر کړی ده په دې کې یو فورس دی چې هغې موږ ځان ته راکاږي شاید نه هم لسم هلکانې پوهېږي هغې ته څه وایي ګریویټیشنل فورس کشش ثقل دا ځمکې سره مخامخ ورته څه دی نور دې خوا ته څه دی سپوږمۍ نور ډېر غټ دی ځمکه ورپسې غټه ده سپوږمۍ ترې وړه ده وی ښه وی دا ځمکه چې ده که نه دا انکلاینډ ده دې ته ټلټډ پوزیشن وایي تاسو دې ته ګورئ که نه دا 23 ډګري زاویه ده اینگل د دې 23 ډګري دی په دې کې دا زمونږ د ځمکه داسې ده وایي دا د دې برکت دی چې دا موسمونه ریګولر راځي اوس څه دی اکتوبر دی لږې ورځې پس نومبر لږ ساړه به شي ستاسو پرې سواړی کې خو به ډېر ساړه شي زموږ په جوړ کې به لږ کمي بیا به څه شي دسمبر پای کې به بیا ډېر ساړی په جنوري کې به بیا ډېر ساړی دا د دې ټلټینګ د برکته دی کوی ساینسدانان وایي دا که دا داسې نیغه وی که نه داسې وی نو بیا به د موسمونو دا تبدیلي دومره ریګولر نه وه دا هغه وایي دا زه نه وایم دا هغه وایي د موسمونو دا تبدیلی ریگولر چې دا په قاعدګۍ سره چې دا بیکاز اٹ هیز ا ټلټډ پوزیشن نو دا په 23 ډګري دا د دې وجه نه دا په 24 غنټې کې یو چکر پوره کوي نو ورځ شپه کېږي او په یو کال کې چکر پوره کوي په هغې باندې څلور موسمونه بدلیږي دا داسې شوه بیا په دې باندې چې کوم قطبین دي نو په دې نور ډېر کم پرېوځي نو بیا په دې صحیح په دې ځای کې چې کمی چې نور کمي نو یا ټوله شپه یا ټوله ورځي تاسو کې شاید چې څوکي په سویډن کې یا په ناروې کې اکو په دې فیسبوک باندې چا دا امام هغه دغه کتلی هغه ډېر مزیدار و هی واز ان سویډن په سویډن کې و
د روجې میاشت اوس راغلی وه غالبا اکثرو خلکو لیدلی وه روجې میاشت وه نو هغه وی لوک اټ از میډ نایټ سن د شپې 12 بجې وې انور ښکارېدو نو چې 12 بجې انور ښکارېږي نو مطلب چې د انور نه ته اوس پټېدی نه شي که نه نو چې انور ښکارېده نو هغه یې اوس مونږ تراویح وکړې اوس په لږ پس بیا روژه نیسو او روژه کله 24 ګنټې 23 ګنټې ځکه چې هغه خو نه کېږي ځکه نور دلته یا نه راځي یا پې د پاسه ولاړي دا سویډن ناروې سته موږ دا کم خلق چې هلته دی هغوی په دې باندې موږ ته وایي چې هلته خو داسې چلي نو چې هلته داسې چلي نو یې قرآن څه وایي نو د ذوالقرنین قصې له لاړ شه او د ذوالقرنین قصه کې چې کله ذوالقرنین ته نو څه وایي ثم اتبع سببا دا ګوره څومره پخوانۍ خبره ده رسول الله صلی وسلم ته دا اطلاع چې راغلې د هغې نه به هم پخوا راغلی نو ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس کله چې هغه دې ایریا ته ورسېدو اب هم دا ایریا وه نو هغې په هلته کې څه چلو هلته کې چې هغه ورته لم نجعل لهم من دونها سترا دې د دغې انور نه پټېدی نه شو چې تو د انور نه د شپې هم نشي پټېدی د ورځې هم نشي پټېدی نو خو سویډن شو که نه ناروې نو اټ مین چې ذوالقرنین په دغه ورځو کې ناروې ایریا ته تللی او الله تعالی د هغې تا ته قصه کوي په هغه وخت کې چاته پته نه وه اوس چې ناروې او سویډن معلوم شو نو پته ولګېده چې لم نجعل له من دونها سترا دا داسې ایریا وه چې هغه خلق د نور نه چېرته پټېدی نه شو وایي چې ښه دا ستا په قرآن کې دي یو کله زما په قرآن کې دا پوخا راغلی دي خو ته پې نه پوهېږې وی بیا څه دي وی د دې ځمکې دا سایز کو غټ وی د نور عمره چې څومره د دې سایډ غټ وی دومره به ګریویټیشنل فورس غټو نو ساینسدانان څه وایي هغه وایي چې کو دا د نور عمره وی نو چې د چا 1 کیلو وزن دی نو دا به 150 کیلو مونږ به بیا بوجي وو بیا به ګرځو مونږ کې هر یو کس 40 نه تاسو کې هر یو کس د 50 نه په بره دی او به مونږ کې هر یو کس د 80 خواوشا دی نو فرض که 70 کیلو چې زه وی نو په 70 کیلو له چې په دغه کې ضرب ورکړي نو 7000 یو نو 7000 کیلو چې پلار به بیا ګرځولی وی دا دی وی موږ به ټول درانه وو اکه دا رس په میم راوړه وی نو بیا به زمونږ کشش ثقل ډېر زیات کم و نو چې بیا ډېر زیات کم وی نو بیا به دا اوبه موبه زمونږ نه الوتې وی بیا به دلته اوبه نه وی چینې به نه وی یو خدا شو یو دا د دې فاصله ده د انور نه که دا فاصله یو ښه زیاته شي نو ټول مخلوق به وسوځي ګرمي به دوره ډېره شي اکه دا لږه کمه شوه نو ټول خلق به د یخنۍ نه مړ شي دا خدای پاک په دې حالت کې داسې پیدا کړې ده یو دا چې د دې سایز داسې مناسب دی چې ما ته پیو یو د دې ډسټینس مناسب دی یو د دې د پاسه یو غلاف دی هغې ته وایي انسانی حیات کے لیے ضروری گیس ہے هغه تقریبا 800 کیلومیټر دی 800 په بره چې ګورې د برې نه کاڼي راورېږي دې ته شهاب ثاقب وایي 2 کروڑ کاڼي پر ډے راورېږي او دا سینس وی قرآن نه وی او یو کاڼي په دغه سره سپیډ 45 کیلومیټر فی سیکنډ دې ځای به رستم دوري ها مردان سوره دی کنه نو 45 کې لکه مردان شهباز غړای کا لکه شهباز غړې ته چې دې ځای نه په یو سیکنډ کې رسې دوره تیز هغه کاڼي را روان دی او ما ته بچ زکه یو چې دغه ریل دی نو دغه کته نه راځي دنیا ته چې راځي نو هغې سپیډ کم شوی بیکاز آف دیټ غلاف نو که چېرته ارتاو شي نو خوږول نه کوي دا هغه وایي نو قرآن پخوا ویلی و والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون دا بر اسمانونه د لمونږ په خپل لاس رخ کړي دي and we expanded day by day دا مونږ خورو نو والارض فرشناها نو دا ځمکه د لمونږ داسې خوږه ټلټټ کېښوده فنعم الماهدون من سوره خکی خودن کیو فنعم الماهدون ځان ته را یادوه ډسټینس را یادوه فاصله را یادوه نو فتبارک الله احسن الخالقین د دې وجې نه زما ستا ذمواري یو طرف ته ساینس او ټیکنالوژي ده وایي په قرآن یونټ څه دی آیات ورته وایي تاسو ته پته خو به وي که نه په قرآن کې څو آیاتونه دي دا به راته وایه زنده باد 6666 آیاتونه دي په دې آیاتونو ته خدای پاک آیاتونه ویلي دي ما ته ورته آیاتونه وایي څه وایي الف لام را تلک آیات الکتاب المبین دې ته آیاتونه ویلي خو ساینس او ټیکنالوژي ته هم آیاتونه ویلي دي
هغه ته څه ویلی چې کله هغه قرآن موږ ته وایي چې دا دې ته وګورئ هغې ته وګورئ نو تا ته څه وایي هغه تا ته وایي ان فی خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض جیالوجي اسټرانومي نو بیا ورته څه وایي واختلاف اللیل والنهار والفلک التي بحریه شوه والفلک التي دریاب کې چې کوم سفر کوي دا بحریه شوه بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء ماء باران نه چوریږي فاحيا به الارض بعد موتها اګریکلچر لراشا کم چې زمکه تاسو له فصل درکې وبث فيها من كل دابه او بیا بیولوژي لراشا چې باغې کې چې انسانان والی هیومن او نان هیومن دید لراشا وتصریف الرياح او بیا مسمیات لراشا باران وریږي او هواګانې زی والسحاب المسخر بین السماء والارض دا ټول چې دي چې اسمانونو ته ګوري وریځو ته ګوري دا ټول علوم څه دي لآیات لقوم یعقلون دې ته آیات ویلې نو هغه آیاتونه دي چې په قران کې چې په تموز کې او دام آیاتونه دي چې په قران وته آیات ویلې دي هغه ته څه وایي ورډز اف ګاډ او دې ته څه وایي ورک اف ګاډ دا الله کار دا دا کم کارونه چې تاسو ته وشمارل او هغه سره ورډز اف ګاډ دي وای چې کم آیاتونو کې ما تا ته ویلي چې ساينس او ټیکنالوژي له توجه ورکا دا غي تعداد وي 756 دی سوره ده 756 اپا کومو کې تا ته ما ته منځو دا څه خبره کړي دا غي تعداد ده 150 نو کو ته په ساينس او په ټیکنالوژي باندې زور نور کې نو 756 آیاتونه تا اګنور کړل او کله چې امت 756 آیاتونه اګنور کړل د دیو جن نور قومونو ته محتاج دي پارشي کې نور قومونو ته تر خپل سامان ګوره وي میډ ان چاینا وی که فرض که دغه 756 آیاتونه باندې تا توجه ورکړې وې نو د دې ځمکه کې د دنه معادن ارضیه ډېر شه معدنیات دی به دې رښتلیو ته ګوره کنه په ټول نه بد حل چې په دنیا کې د سعودي عرب دی ځکه ټرمپ په بل ورځ ویلي چې سعودي ہمارے بغیر 15 दिन तक زندہ نہیں رہ سکتے دا ولې هغه ساينس او ټیکنالوژي له سوچ نه کړي خو په دنیا کې د ټول نه زیات چې روزي کم ضایع کیږي او خوراک ضایع کیږي هغه په سعودي کې تاسو بلې دلی په حج کې چې بس خلګي تیلې بیا ارتا وي لګي تیلې بیا ارتا وي په فرانس کې څوک په هوټل کې دومره شي نه ضایع کوله او په سعودي کې ټول رزق ضایع کیږي او الله د رزق په ضایع کولو خپه کیږي نو چې کله ته ساينس او ټیکنالوژي لنځي نو بیا به ټرمپ ته دا خبره کوي نو د ټرمپ د الفاظو کې سعودي 15 दिन तक हमारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता ما ته چوته امام الحرمین وایو دا ولي چې تاسو په دغه 756 آیاتونو سوچ نه کړي دفاعن جبال اور خزائن بخار دا آیاتونه 1666 دي د دیو جنا ما سره لپاره د قران د درس نه دا چې یو طرف ته د قران پتا یو سو حقونه دي ماننا منګه منو پڑھنا لیکن صحیح پڑھنا تلاوت چ ست وای بیا سمجھنا اور بیا اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو پھیلانا دا زما استاذی موریا خو ستا علم په الو حقیقي چې ستا سره یو د عربی نالجی او بل ستا سره ساينس او ټیکنالوژي د کائنات نالجی دا بتا سپورټ کی بین للناس دا به بیان تا ته درکې او کو ته هدایت علی پسان کې بیا تقوا پیدا کړي ځکه چې هر ځای دا ویلي چې هدل للمتقین او تقوا دې ته وي چې ته په لارې روانې او هر وخت د سره غمي چې زما رب مایني زمانه چرته خفه نشي په کلاس کې د سره غمي په هوټل کې د سره غمي په کامن روم کې د سره غمي په هاستل کې د سره غمي چې ته ټیچرې نو ستا سره غمي چې ټیچینګ کومه اسنه الله راته ګوري انا نه خفه نشي چې ته امام نه چې امامتي کې چمتو چې الله راته ګوري چې انا خفه نشي چې ته بادشاہ او دار سره غمي چې الله را نه خپه نشي چې هر وخت سره د الله د خفقان غمي ته متقي د قران بستا د پاره هدايتي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين